وي په میخه باندې قرباني کیږي او کنه کیږي. نن سبا هر طرف ته دا یو سوال خلک ډیر په تردد کې په شک کې چولي چې یو طرف نه اوري چې میخه باندې قرباني کیږي بل طرف ته اوري چې میخه باندې قرباني نه کیږي. حقیقت څه شی دی؟ تاسو په اسان الفاظو کې یو څه خبرې وړاندې کوم، هغه نه تاسو خپل فیصله وکړئ چې اوس دغه میخه په دې باندې قرباني کیږي او کنه کیږي. دا کم خلک چې وایي چې په میخه باندې قرباني نه کیږي دغه خلکو ته موږ دوه قسمه جوابونه به ورکو. یو قسم جواب نقلی مطلب چې کتابونو کې صحابهونه او دغه شان تابعین چې کوم روایت موجوده هغه نه به جواب ورکو. او دویم قسم جواب الزامی جواب داسې جواب چې د هغه خاموشه کولو د پاره چې یو بل مثال داسې ورته وړاندې شي چې په دې ځکه تاسو بیا څه حکم کوئ چې دې ځکه تاسو میخه باندې قرباني نه منئ نو هغه ځکه به تاسو څنګه دا شی منئ. نو الزامی جواب بل دوه جوابونه ورکو غور سره واوري. ټول اول نقلی جوابونه راوړاندې کو، نقلی دلایل راوړاندې کو. نقلی جواب د ټول اول دلیل دا دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الجاموس تجزئ عن 7 في الاضحيه. علما په دې عربي ټکو باندې علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې میخه قرباني کې د وو کسانو طرف نه کافی ګرځيږي. نو آیا حضرت علي صحابي دی او کنه دی؟ اول خو بداته پوښتنه کې چې هغه بظاهر خبره مني چې صحابي دی، نو صحابي دین خلاف کار کولای شي؟ صحابي دا کار کوي چې هغه د مطلب قرباني هم ورکی او ساروي مذبح کی او د غیث فائدہ نه لکه څنګه چې تاسو وایي چې نه دی باندې قرباني نه کیږي. نو حضرت علی رضی الله عنه په خپل فرمایي چې دغه میخه د وو کسانو طرف نه کافی کیږي د قرباني معامله کی. دا یو دلیل شو. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې الجاموس بمنزله البقر، وای دغه میخه دا د غوا په ځای باندې ده، لکه د غوا په ځای کار ورکي قرباني معامله کی. لکه څنګه چې غوا دا هغه کې وو کسان شریک کېدل شي، عمده قشانتی په میخه کې هم وو کسان شریک کېدل شي. عمده قشانتی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې الجاموس تجزئ عن 7، چې میخه د وو کسانو طرف نه کافی کیږي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې ائمه اربعه کې څلور امامانو کې امام دي، هغه فرمایي عمده قشانتی دغه امام سیمه امام احمد ابن حنبل سیمه تاسو او شو یوځي کې چې آیا په میخه کې وو کسان شریک کېدل شي؟ نو هغه ته لا خلاف هذا، لا اجد خلاف هذا، الذين خلاف خو ما چرته نه دی اوریدلی. مطلب دا دی چې همیشه د پاره موږ څومره علماء لکه څومره وخت چې تیر کړی دی هم د قشنت موریدلی دي چې د میخه کې وو کسان شریک کېدل شي. نو ګویا کې د هغه مطلب دغه چې لا د خلاف هذا د خلاف ما چرته نه دی اوریدلی. مطلب دغه و چې واقعتا په میخه کې وو کسان شریک کېدل شي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه عمده قشانت مالک بن انس رحمت الله علیه هغه طرف نه هم د قشانت دا هغه هم دغه وی چې میخه دا د غوا په ځای باندې ده، او هغه خو یو بل قول دا هم دی هغه سړی چې ډیر زیات بې تکلف غونډي شي وې دا میخه هم دغه غوای خو دی او دغه غوا خو ده دینه بغیر خو بل شي نه دی کنه دغه د جنس نه دی، نو بیا څنګه په قرباني نه کیږي؟ دا د مالک بن انس رحمت الله علیه یقول لی. بهرحال نو دا غټول نقلی دلایل دي. نو نن سبا څخه اوس په فیصله وکي چې دغه کسان چې کوم تاسو ته اقوال ذکر کړی دی به حواله هم ذکر کوم، دغه کسان به ډیر زیات پوي او کنن سبا د خلک چې کوم وي چې په میخه باندې قرباني نه کیدا به ډیر زیات پوي. تاسو حدیث وړاندې کوم، حدیث کې راځي نبی سلام فرمایي چې خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. دا نه چې بس خلک اعتراض کوي چې خير القرون قرني، خير القرون قرني نه دي، خيركم قرني. دا حدیث تصحیح مو کوي تاسو. نو خيركم قرني چې بهترینه زمانہ هغه دغه زمانہ ده، او بیا چې ماته څومره څوک نږدې وي هغه به بهترینه وي. نو چې څومره څوک لري کیږي ګویا کې د بهتري په لحاظ سره هغه کمزوري کیږي. نو دغه ما چې کوم حالات تاسو ته بیان کړه د علماء د صحابه او د تابعین د کوم اقوال ما تاسو ته بیان کړه، نو دی بهتر دي او کنن سبا د خلک چې کوم دي بهتر دي. ظاهره خبر د انسان په فیصله کوي چې دغه کم خلک چې مخکې تیر شوی دا بهتر دي. نو چې هغه بهتر دي نو بیا به قول هم دا مغي معتبر وي، د دې خلکو معتبر نه وي. دا خو نقلی دلایل شو. خ الزامي جواب درته وخیم اسان الفاظو کې هغه خلک څوک چې وایي چې میخه بن قرباني نه کیږي هغه نه دا تاسو کوي چې کله تاسو د زناورو د سارو زکات وباسي چې چا سره ګډي بيزي لکه څنګه چې د پیسو زکات وباسل کی د قشن د زناورو زکات وباسل کیږي. نو دا چې کوم تاسو د زناورو زکات وباسي نو چې کله د غواګانو زکات ته وباسي او تاسو سره کور کې میخي هم وي دغه میخو زکات ته وباسي کنه وباسي ظاهر خر دغه بوج خمخای وباسم هغه کلم چې څنګه د غواګانو زکات وباسم د قشانتي د میخو زکات مو وباسم.
نو هغه نه تاسو کا چې په حدیث کې یو حدیث دا سره وړاندې کې چې په هغه کې لکه څنګه چې د غواګانو یا د ګډو بيزو چيلې او د زکات تذکره راغلي عمده شانتي د هغه حدیثونو کې د میخي تذکره راغلي چې میخي او زکات دغه شانتي وباسي یو حدیث دی راوړاندې کې نو چې څنګه هغه ځکه په حدیث کې د میخ ذکر نشته دی او میخه دی د غواګانو قبیل ته ورته د غواګانو قبیل د څنګه چې د غواګانو زکات وباسي هم د قشانتي د میخو زکات وباسي هم د قشانتي مونږه دا وایو په دغه موقع باندې چې لکه څنګه غوا هغه کې وکسان شریکېدل شي په قرباني کې نو هم د قشانتي په میخه کې هم وکسان په قرباني کې شریکېدل شي نو ګویا کې ستاسو ذهن کې چې کم اشک تردد او خبره واچي اوس کم خو ومنو چې دغه خبره تاسو په خپل یقینا د زده کړې په تور باندې اوریدلې وي د اختلاف په تور نه زده کړې په تور باندې اوریدلې نو خپل به تاسو لپاره فیصله اسانه شي چې په دغه موقع باندې استاد څنګه فیصله کوي چې په میخه باندې قرباني کیږي او کنه کیږي